طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأحزاب شروع ده. رب کریم فرمائی لقد خامخا پتاہ کی سرا کانا دا لکم تاسو دا پارا فی رسول اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوۃ مانا نمونہ یا اسوۃ مانا قدوۃ قدوہ حسنۃ خکلے یا نمونہ خکلے یا قدوہ خکلے چی اقتدا کولیش خکلے اقتدا ور پسیوشی یا اسوۃ مانا خصلت حسنۃ خکلے روح المانی وی چی دا آیت نازل دے پکار دا جنگ کی خو آیت عام دے لقد خامخا پتاقی سرا کانا دا لکم تاسو دا پارا فی رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فی اخلاقه و افعاله پا اخلاق داغا کی و افعال داغا کی اسوة نمونا یا قدوہ یا خصلت حسنت خکلے یعنی تاسو دا پارا دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات کی بہترین نمونہ دا نو آیت نازل دے پا بارا دا جنگ کی چی دمرا لوی شخصیت پا دا سے حال کی میدان جنگ توزی نو دا دی شخصیت اقتدا پا کار دا لمن دا اسوہ حسنہ چادا پارا لمن دا چادا پارا کانا چی یرجو اللہ چی امید ساتی دا اللہ نا یعنی یریگی دا اللہ نا یا یرجو ثواب اللہ امید ساتی ثواب دا اللہ والیوم الاخر یریگی دا ورز رستنینا چی قیامت ورز دا او دے سر و ذکر اللہ ذکر دا اللہ تبارک و تعالی کی کثیرا دیرا دی دا پارا دا اسوہ حسن دا ولما ارکلا نو غزوة الاحزاب شروع دے ولما ارکلا را المؤمنون چی ولد المؤمنانو الاحزاب دلی دا کافرانو لرا قالو نویل دی مؤمنانو هادا دا چی دا ما غصدی وعدن اللہ چی وعده کری و منصر اللہ واللہ پاک ورسوله رسول اللہ رشتیا ویل وصدق اللہ رشتیا ویل اللہ تبارک و تعالی پوادخ پلکی ورسوله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم رشتیا کر وادخ پلا وصدق الله رشتیا کر اللہ تبارک و تعالی وادخ پلا ورسوله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم کما وعدہ رب کریم فرمائی پا دوی مسیپارا کی ام حسبتم ان تدخل الجنت اے تاسو دا گمان کوئی چی مونگ با جنت تا داخل شو نا تاسو باندے با دا سے سخت رازی وزلزلو او بڑا قول شئی تاسو باندے با تکالیف رازی شہیدان کی گا بیا واغا وعدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما وعدا کریوا وعدے دا کریوا چستاسو خلاف با کافران طول یو زیشی راغن بشی خو آخری کامیابی گو رستاسو دا رب کریم فرمائی وما زادهم زیاد نکڑا دی مومنان لرا شکون و شبہات الا مگر زیاد اکڑا ایمانا دا جہت دا ایمان ایمان نورم مضبوط شو یقینا نورم مضبوط شو و تسلیما او دا جہت دا غاڑی خودلنا غاڑی نورم کی خدا من المومنین رب کریم فرمائی من المومنین بازی دا مومنانونا رجال سزوانان دی سسڑی دی نر زوانان دی غیرتی زوانان دی صدقو چی رشتنی کرے دا ما غسا عہدو چی دی وعدہ کرے وا اللہ سرا علیہ پاغی باندے یعنی پا استقامت دا جنگ کی یعنی دا جنگ پا میدان کی بمونگ استقامت کو دا وعدہ کرے وا تختو بنا دا جنگنا لکا حمزہ سیب و مصعب ابن عمیر و عثمان ابن طلحہ وغیرہ شو دی زان سر دا وعدہ کرے وا ترسو چی شہیدان شوی نیو مونگ با جہاد کو نبزونگا رب کریم فرمائی فمنهم پس بازی ددین من حغ سوک دی قضا چی پورا اکڑا نحبہو نظران اخپلا حتی استشہدہ تردی چی شہیدان شو دا عام دے پا دغا زمانہ کی دا بازی مجاہدین چی دی وعدہ کئی زان خپل سرا چی دی کافرانو سر بطر حغ وقت پوری جنگی گو ترسو چی شہیدان شوی نیو
په هغه زمانه کې لکه مصعب ابن عمر صاحب شو، عثمان ابن طلحه، حمزه صاحب شو وغیره. نو دوی دا وعده کړې وه چې موږ به د جنګېږو تر هغه وخته پورې چې شهیدان شو. رب کریم فرمایي قضا پوره یې کړه، نحبه معنه نظرانه خپله، حتی استشهد تر دې چې شهیدان شو. والنحب النظر، نحب نظر ته ویلی کېږي، یعنی وفا یې وکړه په واده خپل باندې، صبر یې وکړو په جهاد باندې. ومنهم بعض د دې نه من هغه څوک دی ينتظر چې انتظار کوي د شهادت، لا شهیدان شوي نه دي. وما بدلو نه بدلوي دي خبرې خپلې لره، واده خپلې لره دغه مجاهدین په واده باندې ولاړ دي، په خبره باندې ولاړ دي دا مجاهدین، نه بدلوي دي دا واده خپلې لره تبدیله په بدلولو سره. دا جهادونه ولې کوي، دا ځانونه ولې شهیدان کوي؟ دې دپاره لیجزي الله، دې دپاره چې بدله ورکړي الله تبارک وتعالی الصادقین رښتینو لره بصدقهم، معنا ای جزاء صدقهم، بدله د صدق د دې. ویعذب، ولې بدله ورکړي چې وفا یې کړې ده په واده خپله باندې. ويعذب المنافقين، وعذاب ورکی منافقان لرا ان شاء کچری را دوشی د الله تبارک وتعالى، او يتوب عليهم، یا رجوع د رحمتو کی الله تبارک وتعالى ان شاء کچری را دوشی. څنګه رجوع د رحمتو کی منافقان ویریږي او په سچ باندې ایمان وروړي، نو الله تبارک وتعالى به رجوع د رحمتو کړي عليهم په دې باندې. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى کان دی غفور الرحیم، بخون کے مہربان ذات دے. ورد الله، واپس کړه الله تبارک وتعالى الذين کسان لرا کفروا چې کفر کړو، بغیظهم معنا مع غیظهم، سره د غصې خپلې د مدینه منورې نه، یعنی د غصې په حال کې واپس کړه، غصه و چې واپس شو دي. ولی لم ینالو چې حاصل نکړه دي منافقانو لا دي کافرانو خیرن خیر لرا، یعنی غلبه حاصل نکړه په مؤمنانو باندې. وکف الله، کافی دی الله تبارک وتعالى المؤمنین مؤمنان لرا، القتال فی القتال په جنگ کې کافی دی الله، بالملائکه په ملائکو سره او په هوا سره. وانزل الذين، وانزل من راکوز کړل الله تبارک وتعالى الذين کسان چې بنو قریظه ظاهرو چې مدد کړو هم د کافرانو په جنگ خندق کې، د کوم من اهل جهودا بنو قریظه من اهل الكتاب، د اهل کتابونه د کوم ځینې راکوز کړل، من صیاصیهم د قلاګانو خپلونه، د بنگلو خپلونه، وقذف وغرزولا واچو الله تبارک وتعالى فی قلوبهم پزلونو دې کې څه شی واچول، الرعب رعب لرا، هیبت لرا. فریقا یو ډله داغي داسې وتقتلون چې وجل تاسو، او وی تاسو وتأسرون بندیان کول، قیدیان کول. فریقا بل ډله، یو ډله مو قتلول او بل ډله بندیان کول قیدیان کول. واورثکم، او میراث کې درک الله تبارک وتعالى تاسو ته ارضهم زمک داغي، وديارهم او کورون داغي، داشان واموالهم مالون ددي، او واده در سره کې الله تبارک وتعالى چې میراث کې بدر کوي تاسو ته. وارضن زمکا، داسې زمکا لم تطعوها چې نه ده پیمال کړي تاسو هغې لره په اسونو خپلو باندې، یعنی تاسو لا فتح کړي نه ده، هغه هم تاسو ته میراث کې درکوي. بعضې مفسرین وایي مراد تېنه فارس یا روم دی یا مکه یا خیبر. اکرامه صاحب وایي کل ارض تفتح الى يوم القيامه، ورځې د قیامت پورې چې کومه ځمکه فتح کولی شي مراد تېنه هغه ده، د هغې واده در سره کوي. وکان الله دی الله تبارک وتعالى على كل شيء، په هر شي باندې قدیرا قادر ذات دی. یا ایها النبی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، قل لازواجک، ویا بیبیانو خپلو ته. د آیت کله نازل شو؟ کله چې فتوحات وشو، فتح وشو، مؤمنانو باندې آرامي راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم کر تنگی وا، بیبیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د فراخې مطالبه وکړه. نو ورته وی بیبیان مړونه خپل بیبیانو ته سونه ورکیا، ته مونږ ته دا سونه راکا، د سونه مطالبه وکړه، د مال مطالبه وکړه. آیت نازل شو یا ایها النبی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم،
قل اویا لازواجک بیبیانو خپلو ته ان کنتن کچری تاسو تردنا اراده لرئ تاسو الحیات الدنیا ژوند دنیوي لره وزینتها وزینت د ژوند دنیوي اراده لرئ ورته ووایه بیبیانو ته فتعالینا پس راشئ تاسو متعکن چې متاع درکم تاسو ته یعنی سامان درکم تاسو ته راځئ چې طلاق مو کوم وسرحکن او خوشي کم تاسو صراحا په خوشي کولو جمیلا ښکلې باندې بس یو طلاق به درته وکم درته درکمه رجوع به ونه کم نو طلاق باین بشي نو صراحا جمیلا شو وإن كنتن ورته ووایه بیبیانو ته کچرې تاسو تردن اراده لرئ تاسو الله د الله یعنی رضا الله رضا د الله اراده لرئ ورسوله یعنی ورضا رسوله رضا د رسول د الله صلی الله علیه وسلم اراده لرئ والدار الاخره او کور دوستنی اراده لرئ د قیامت فإن الله پس یقینا الله تبارک وتعالى عد تیار کړي للمحسنات د پاره د نیکو بیبیانو زنانو من کن استاسنا اجرا اجر عظیما لیا نو بیبیانو بیا په اتفاق سره ویل مونږ ته الله او درس هغه رسول او آخرت پکار د مال او متاع مونږ ته پکار نه ده نو رب کریم فرمایي یا نساء النبی بیبیانو د پیغمبر علی السلام اوس ورته وی هر کله چې تاسو شان او شرف مو زیات ته اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو اوس کتا خلاف وکړو نو سزا مو هم زیاته ده ګوره یا نساء النبی اے بیبیانو د پیغمبر علی السلام من هغه څوک یاتی چې راتلو کې من کن استاسو نه بفاحشه په فاحشه باندې ابن کثیر رحمه الله د ابن عباس سے قول اخلي مراد د فاحشین وی نافرمانی د بد اخلاقی ده هغه څوک چې راتلو کې ستاسو نه بفاحشه په بد اخلاقی په بې ادبۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مبینه ښکارا یضاعف زیاد بکړی شي له دې لرا العذاب عذاب ضعفین دو چندا وکانا د ذالک د عذاب علی الله پر الله باندې یسیرن ډیر آسان اے بیبیانو د پیغمبر علی السلام روایاتو کې راځي چې قول مشهور دا دی چې یولس بیبیانو د پیغمبر علی السلام او بل قول کې راځي چې دولس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه تو چې څومره بیبیانې کولای شي کوه و اے بیبیانو د پیغمبر علی السلام ومن هغه څوک یقنت چې تابعداري وي یعنی اطاعت وکړو من کن استاسنا تابعداري جوړ شي لله د الله ورسوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم وتعمل عمل کوي صالحا نیک نؤتها نور بكم دین راجرها اجر دې مرتين دو کرته اجر هم زیات دی ګوره واتنا تیار کړی مونږه له هادي لره رزق کریمن معنا حسنا خستا